نن درله محترمو ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه در کوم. څوک چې محترمو دا وظیفه کوي نو د هغې به ډیرې زیاتې فایدې وي، خو دوه فایدې پکې ډیرې زیاتې اهمې دي. یو فایده دا چې تر قیامته پورې اولاد به د انسان دا دینداره وي. دویمه فایده دا چې تر قیامته پورې چې څومره اولاد د انسان وي څومره د ماتحت حل کوي، دا به مالدار وي، دا به غریبانان کیږي نه. مالداري مطلب دا چې دوی ته به رزق دا به ډیر زیات وي، دوی سره به مال او دولت ډیر زیات وي، د دوی به کپړې دا ډیر زیات مزیدارې وي، دغه رنګې د دوی به جایداد دا به ډیر زیات اعلی وي، دغه رنګې د دوی به رشتې کیږي په ښه ځای کې پرسکونه اعلی زندګي محترم تیری. بس دا یوه وظیفه تاسو شروع کوئ، انشاءالله العزیز د ژوند معمول احساس کوئ او بیا تماشه کوئ، الله پاک به ستاسو حالات دا بدل کړي. ډېر خویندې رابطه کوي یا ډېرونه رابطه کوي او دغه تپوسونه کوي، دا کوم چې ما ویلې د کاروبار دپاره، روزګار دپاره، د واده دپاره، د چا په زړه کې محبت پیدا کولو دپاره. بس دغه درې وظیفې درته یم او اسانې دي، د ژوند معمول احساس کوي، تاسو به د دې وظیفې خواږه محترمو دا به وینئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمام ګناهونه د په نیکو بدل کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو نیکۍ دا سیوا کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو تمام مشکلات، مصائب، تکالیف دا ختم کړي. مدینه منورې ته، مکې مکرمې ته الله پاک موږ او تاسو بار بار بوزي. محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته اعلی او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یو قسم لا د ژوند تیرول وظیفه ده. محترمو، تاسو را وظیفه وکئ، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به تاسو دومره مالدار کړي، بلکې ستاسو تر قیامت پورې اولاد دا محترمو د رزق نه محروم به نه وي، دا به د مال او دولت نه محروم نه وي، دا به د پیسو نه محروم نه وي. دومره جایداد به الله پاک دوی له ورکړي چې دوی به ورته په خپله هم حیرانه شي. دا وظیفه محترمه مولانا یونس پالنپوري صاحب محترمو دا بیان کړې ده او هغې محترمو دا وایي چې څوک دا وظیفه کوي الله پاک بوله خوشحالیانې ورکړي، الله پاک بوله پرسکونه زندګي ورکړي، الله پاک بوله دوی په ښه ځای کې د واده انتظام وکړي او مال و دولت او رزق تر قیامت پورې څومره د انسان اولاد دی هغوی به مالامالي، د انسان به مالامالي، هغوی به مالامالي. یاد ساتئ محترم، وظیفه ډیره زیاته د کمال او ډیره زیاته بهترینه ده. تاسو په څلېرویشتمه روژه باندې محترم دا وظیفه وکئ، بیا کمال ګورئ چې الله پاک ستاسو حالت څنګه بدلوي. وظیفه محترمو داسې ده چې تاسو به 313 پیرې درود شریف ووایئ، 314 پیرې به درود شریف ووایئ. چې کله تاسو درود شریف وویلې نو بیا به د هغې نه بعد تاسو 313 پیرې، 314 پیرې به تاسو سورة الاخلاص ووایئ. نو کله تاسو سورة الاخلاص وویلې بیا به د هغې نه بعد تاسو 314 پیرې استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا به ووایئ. یاد ساتئ محترمو چې کوم سړی درود شریف روزانه وایي، دا درود شریف وایي چې اللهم صل علی النبی الامی، اللهم صل وسلم علی النبی الامی، زر پیرې وایي. یا د مانځه کوم درود شریف دی یا صلی الله علیه و آله وسلم دا وایي، فرمایي چې الله پاک به د انسان په ژوند کې برکت واچوي، الله پاک به د انسان په ژوند کې ډیر زیاته فراخي راولي، الله پاک به د انسان مالدار کړي. او درود شریف فایده محترم دا ده چې کوم سړی روزانه 314 پیره وایي
الله پاک به د انسان له مال او دولت ورکړي او الله پاک به سم مالدار کړي. کو چېرته په کور کې جګړې دي دغه جګړې به الله پاک ختم کړي. ځکه یو پرې څوک درود شریف وایي الله پاک به د انسان باندې 10 رحمتونه نازلوي، 10 ګناهونه معاف کوي او 10 درجات له په جنت کې اوچتوي. نو چې تا 313 پرې درود شریف ویلي او بیا تا په رمضان کې ویلي، نو 100 پرې کړې په رمضان کې وي، نو لکه قسم له 1000 پرې دی ویلي، بیا 200 پرې دی وی لکه 14000 پرې درود شریف ویلي، او دغه رنګ بیا ته 300 پرې ویلي لکه 21000 پرې ته درود شریف ویلي. نو څونه پیدا کوي. اگر رنګ کم سړی چې سورۃ الاخلاص وای 3 پرې وای الله پاک ته یو ختم ثواب ورکړي. سوچ لس پرې وای نو هغه ته الله پاک په جنت کې یو محل ورکړي. نو کته 313 پرې سورۃ الاخلاص ته ویلي نو استاد وسونه بنگلي شمار کې وسونه بنگلي وي. یو عالم فرمایل چې کله تاسو له خوب درځنه د شپې نو را پاسې سورۃ الاخلاص وای ځان له یو څو بنگلي ساز کې د هغه نه بعد به ود شي. یو بل علم ورته څنګه ځان له بنگلي ساز کې نو سورۃ الاخلاص وای کنه. چې کله ته سورۃ الاخلاص 313 پرې ویلو نو دوی له به په 70 کې ضرب ورکا تا ته پته ولګي چې 100 پرې د سورۃ الاخلاص ویلي او به دغه ټولو په تین باندې تقسیم کړه تا ته پته ولګي چې څومره ختمونه ثواب لتا ته ملاو شو. نو سورۃ الاخلاص محترم په جنت کې ځان له محل تعمیر کول او بلې کې لفظ دی الله الصمد د مالداري د پر ډیر زیات پاورفل دی. چا چې د سورۃ الاخلاص تلاوت کړي دی وظیفه کړي د الله پاک مایوس کړي نه دی، الله پاک نه امید کړي نه دی محترم. نو دوی وظیفه سره زمونږ سورۃ الاخلاص شولا. درې وظیفه محترم و سره د استغفار شولا. نو څومره چې موږ استغفار وایو 313 پر دی ویلي او دې له بیا ضرب ورکا په 70 کې نو تا ته پته ولګي چې زما استغفار دا 100 پیری شو. او رمضان المبارک د الله پاک توبه قبلې او فرمای چې کوم سړی وفات شي د مړ شي او الله پاک ته په رمضان کې بهانه اونکي دا سړی د الله پاک هلاک کی. محترم او ډیره زیاته کمال وظیفه را ډیره زیاته بهترین وظیفه را. نو کوشش دا وکړو چې دا وظیفه را ژوند معمول سازو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کوم سړی ما باندې درود شریف وایي پرزما کې باندې پرشتي دی هغه ګرځي. نو کوم سړی چې ما باندې درود شریف وایي دغه پرشتي دغه درود شریف ما ته راوړي او ما ته پیش کوي او دا وایي چې ستا پلان کې امتی د پلان کې زوی پتا باندې دومره پیر درود شریف ویلي. دا درې وظیفې د جن معمول ساز کې دا روزانه کوي ان شاء الله العزیز. ساز کور کې جګړې نه تا کړه به د رزق کمې نه دغه رنګ تا سره د پیسو کمې نه تا د بهمه محترمانو او کریمه لاویږي پر سکون ژوند وي. دغه رنګ جنگ او جګړې ټینشن پریشانی مشکلات دا محترمونه ډیر زیات اعلی وظیفه ده. خو یاد ساتئ ډیر هلکا وظیفم کوي اور سره هم سکرین لګیدلې ډرامه ګوري نو د څه وظیفه اثر نه کوي. د څه وظیفه اثر کوي چې کله موږ په ذهن توجه سره کینو او دغه 313 پیری یو وظیفه وکړو او دومره مقدار باندې بلو کو به دغه بلو بزان لکینو سوچ کو الله پاک په خزانو باندې تاسو تماشا کوئ چې الله پاک څنګه زموږ حالات بدلوي. موږ خبرم کو وظیفم کو موږ ډرامم ګورو وظیفم کو الله کې فیسبوک هم کو وظیفم کو یوټیوب کو وظیفم کو د څه وظیفې چاته قبلېږي. یو سړی چې دعا کوي او د خپل دعا نه غافل شو نه خبر شو والله پاک د غافل سړي دعا نه قبلې. نو چې د غافل سړي دعا الله پاک نه قبلې نو زما واست وظیفه الله پاک څنګه قبول کړي. الته موږ سوچ یو ځای کو او وظیفه کو بل ځای کې ټول سیستم موږ ګډوډ رانیولې او به ګیله کو چې راځونه وظیفه مو کړو کار نه کړو کار وسو کی ورسره د قران مجید تلاوت کول او 15 وخت موس کول لري پابندۍ سره. تماشا کو یار دا هم د ذات را بولی په دی وظیفه سره د ذات تم आवाज کو چې هغه اوریدون کې ولیدون کې لري د سند زمغه الله نه اوري زمغه الله اوري او منګه چې وظیفه کو منګ کې کمه کو چرته منګ ځان نه کمه لر کو
نو زمونږ یو ول الله پاک امداد راتګ د سونی چې لکه وظیفه کار وظیفه کار کوي هو کار موږ نه خراب دی موږ به سي طریقې سره کوو الله پاک دې زمونږ تمام وظیفه دا قبول کی او څومره کتون کی دي او دا وظیفه کوي الله پاک د تمام په وظیفو کې د اخلاص پیدا کی د څه مقصد لپاره کې الله پاک تمام مقاصد ولا دا پوره کی الله پاک مو خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته